من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. الحديث كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم وصلي عليه. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د پاک سپیڅلی او د خوند او د رنگ نه ډک سیرت د هغې بیان مسلسل وار روان. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت مدینه منورې ته د هغې پورې بیان شوی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته چې کله د الله جل جلاله د طرفه د هجرت حکم راغی، نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په خپل ځای حضرت علی رضی الله عنه خلیفہ وټاکه چې ته پاتې شه زما په ځای، او د خلکو ته دغه کم امانتونه چې ما سره خو دي دا ورته واپس کا. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کور ته لاړ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په زمون کرا د ورځې یا سحر یا ماښام خامخا راته، یو ټیم به خامخا راته، او یا به د سحر راته او یا به د ماښام راته. او په دغه ورځ باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک په سخت غرمه کې نبی علیہ السلام زمون کا تشریف راوړو. نو مونږ پوه شو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خپل عادت موافق را نغی، د عادت نه خلاف راتګو کو خامخا څه واقعه شته. ابوبکر صدیق رضی الله عنه تفاصیل په خپل ځبانې کېنو او دا خبره مونږ حس کړه چې خامخا څه نوې واقعه شته دي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته فرمای: اے ابوبکر رضی الله تعالی عنہ، ستا خوا او شا کې چې څوک دي دا وباسه، درته د راز یو خبره کوم. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته جواب ورکړ: یا رسول الله، ما سره خو زما دوه لورګانې دي، یو حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها او بل حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها. ما سره خو د دین علاوه نور څوک نشته، دا دوه خو زما بچی دي. دغه دواړه مبارکان هم دلته وی چې مبارک ورته د واقعي حال بیان کو چې الله تبارک وتعالى ما ته حکم را کړی په هجرت کولو باندې چې نور د مکې مکرمې نه د مدینې منورې په طرف باندې هجرت وکړه. حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمای چې ما چرته مخکې داسې نه دي کتلې، اورېدلې مې دي چې د خوشحالۍ په وخت باندې انسان جاړي او د هغه د سترګو نه اوښ کتلې، خو ما چرته لیدلې نه دي. خو چې ومې کتل حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا خبره واورېده چې د هجرت کولو هغه حکم شوی دی، ابوبکر صدیق رضی الله عنه د ډېرې خوشحالۍ نه وژړل. لکه مبارک په بار بار نبی علیہ السلام ته ویل چې مکې مکرمې ته به په هجرت باندې کله ځو، او د مبارک خو پاتې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته. چې کله دا واورېده چې الله تبارک وتعالی مونږ ته امر راکړه په هجرت کولو باندې، ډېر زیات خوشحاله شو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دوه اوښې ساتلې وي. هغه اوښې د دې سفر د دې هجرت لپاره ساتلې وي، او یو کس لري ورکړی وي ابوبکر صدیق سے غلام ودا ساته
او ښه پرورش یې کوه، ښه دیکبال یې کوه، په دې باندې موږ چې کوم دی هجرت بیا کوو. هغه خپل غلام یې راوغوښته، هغه دوه اوښې چې کومه دی بیا موږ له راوله. نو هغې کې چې کومه بهترینه اوښه وه، افضلترینه اوښه وه په سفر کولو کې، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وړاندې کړه. یا رسول الله صلی الله علیه دا ستا دپاره شوه، په دې باندې به ته سفر کوې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ورته ویې نه، د دې اوښې تا چې په کم قیمت باندې اخیستې ده هغه قیمت څه شی دی؟ تا په 100 روپۍ باندې دا اوښه اخیستې ده. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته فرمایي یا رسول الله ما ستاسو دپاره اخیستې ده چې تاسو پرې را سفر راسه وکړئ. مبارک ته فرمایي نه، داسې اوښې ته زه نه ورسره کېږم، یا خو به دا اوښه په ما باندې را خرڅه کړه، یا داسې پیاده سفر کوم خو اوښې ته خېژم نه. ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته وفرمایل چې په دومره باندې ما اخیستې ده. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وفرمایل چې په دومره پیسو باندې دا اوښه زما شوه. علما فرمایي چې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خو نبی علیہ السلام ډېرې صدقې کړي دي، ډېر صدقات یې ورکړي، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رد کړي نه دي. نو بیا یې دا اوښه چې کم دی دا ولې رد کړله؟ د هغې دپاره ډېر اجوبه علما کوي، خو یو جواب چې هغه ډېر بهترین دی او علماو له ډېره ترجیح ورکوي هغه دا ده چې دلته نبی علیہ الصلوۃ والسلام هجرت کو د الله تبارک تعالی د رضا دپاره. نو چې دا هجرت د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم په نفس سره راشي، هم په خپل جان او په مال سره راشي. ور جانی هجرت خدای کنه جانی تکلیف خو برداشت کوي، خو مالی تکلیف هغه اوخه خو ابوبکر صدیق صاحب ورکړه کنه، هغه مال خو پکې ونه لګېده. نو حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پکې دا فکر وکړو چې دا هجرت الله تبارک وتعالی د رضا لپاره زه وکم، وهم بنفسه وهم بماله، هم په خپل مال سره هم په خپل جان سره. نو ځکه چې کوم دغه اوخې بیا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سره وکړله. ابوبکر صدیق رضی الله عنه یو کس بل راوغوښتو چې په دغه وخت کې هغه ایمان راوړی نو، هغه مشرک و. د مدینې منورې په طرف باندې کومه لار چې وه چې دا لار موږ ته وښیي، نو د ځان سره دغه کس د لار د ښودلو دپاره روان کو. او کوم هغه غلام چې و هغه غلام هم د ځان سره ملګری کو، او غلام باندې دا خبره دوی چې کله په غار ثور کې و دا 3 ورځې غار ثور کې تېرېدلې، دا خبره په هغه باندې لازمه کړه چې ته به دغه ګړې بیزې وغیره چې کم دی دا به سری د هغې کم پی چې لوشي دا به موږ ته غار ثور ته راوړي. او خپل زوی ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په دې ماموره کړ چې ته به د دې مکی والو سره ناسته پاسته کې د دیو نه به ته خبرې اورې چې زموږ په خلاف باندې دیو څه وایي، او هغه خبرې به چې کم دی بیا موږ ته راوړې، په هغې به موږ آګاه کې خبرداره کې چې دیو زموږ په خلاف باندې څه پلان لري. حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله تعالی عنها چې دا د ابوبکر صدیق صاحب لور وه، دې مبارکې به طعام برابر کو او غور ثور ته چې کم دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه به یې وړل. او دا د کافرانو نه فټ پیدا سي وړ، ځکه چې کافران خو په نبی علیہ الصلوۃ والسلام پسې یو غونډه وکړله او څه کسان پکې وو چې مشري ابو جهل کوله. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پلټون باندې او د حضرت ابوبکر صدیق صاحب پلټون ووتل، ابوبکر صدیق صاحب په کور باندې ورغلل. حضرت اسماء بنت ابي بکر رضی الله فرمایي په زمانه تپوس کوي چې ستا پلار او نبی علیہ الصلوۃ والسلام څه شول؟ ما ته چې ما ته څه پته ده، کم یو طرف ته به وتلي، ما ته خو څه علم د دې خبرې نشته. او دومره بدبخته وي داسې پیړې ته وکړله په زور باندې چې کومه دی زه ووالم، داسې لرې ګزار کړم. اسماء بنت ابي بکر چې دا ابوبکر صدیق صاحب لور وه او وروسته بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک خینه ګرځېدلې ده. بیا د دې ځای نه ووتل، بهر یې خپله یو صلاح وکړه، وی که چا موږ ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام را واپس کو یا یې موږ ته ځای راوښو، هغه کس له په انعام کې موږ 100 اوښان ورکو. په عربو کې په هغه وخت کې دا اوښ ډېر قیمتي شی و، 100 اوښان به موږ هغه کس له ورکوو، دومره لوی قیمت یې پکې ښو، انعام یې پکې ښو. نو دیو چې په دې هغه انعام کې ښودلو باندې کله مشوره وکړه ده، نو بیا روان شول ووتل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طرف باندې چې کومه دی. نو په دې مجلس کې یو کس ناست و، هغه وویل چې ما داسې څه کسان لیدلي چې په فلاني طرف باندې تللي دي. نو مالک ابن سراقه یا سراقه ابن مالک ورته وویل، هغه کس ته اشاره چې غلی په دې سترګو کې وکړه چې ته خاموش شه، څه مه وایه.
د ځان سره په زړه کې دا پټه کړه چې او دغه کسان چې تا لیدلي دلته خو دي، خو که اوس ته دې کسان ته دا وښیې نو انعام به بیا ستا دپاره شي، زما به انعام ضایع شي. نو سراقه بن مالک ورته ویله چې غلی ورته اشاره وکړه چې ته خاموش شه. هغه کس یې خاموش کړي، بس څوک به وي ما ته پته نشته چې څوک دلي دي. دی پسې روان شو. چې دی ورپسې روان شو نو په هغه خپله اسپه باندې یا په خپله اوښه باندې سور دی ورسېدو ډایرکټ غار ثور طرف ته. چې نبي علیه صلات وسلام کله ولیدو او ده دا اراده کوله چې یاره زه دیو راونیسمه او واپس یې هغلته بوځمه. د خدای قدرت ته ګوره چې کومه سورلۍ وه هغه سورلۍ په ده باندې چې کوم دی نافرماني شروع کړه داسې خوځېده چې دی پرې له پاسه نشه ټینګېدی، کته یې راګزار کړه ځان نه. او یو روایت کې داسې راځي چې له پاسه پرې وو، بیا چې ورته وختو د الله تبارک وتعالی قدرت ته ګوره چې دا سورلۍ ښکته الله تبارک وتعالی په دې ځمکه کې ډوبه کړه. د دې زنګنانو پورې دا سورلۍ چې کوم دی په دې ځمکه کې الله تبارک وتعالی ډوبه کړه. ده ته چې پته ولګېده چې اخوا نور زما کار نه کېږي، زه په دیو باندې حمله وغیره یا څه شی نه شم کولی، بس نبی علیه السلام ته ویلې د الله نه دعا وغواړه چې مله دې عذاب نه خلاص کړي، بس زه واپس کېږم. نبی علیه صلات وسلام الله تبارک وتعالی ته لاس پورته کړل، دی چې کوم دی د هغې نه خلاص شو، ځمکې پرېښود. بیا یې ورته وویله ما له یو چټۍ ولیکه، بیا زه ستا سره ملاقات کوم چې هغه چټۍ درته ښیمه چې ته ما پېژنې. نو بیا د فتح مکې نه وروسته د غزوه حنین او د طایف نه وروسته دغه سړی نبی علیه صلات وسلام ته راغلی او دغه چټۍ ورته ښودلې وه چې زه هغه کس یم. بیا په نبی علیه صلات وسلام باندې ایمان راوړی او هغلته بیا چې کوم دی مسلمان شوی و، خو دا دومره وخت پکې تېروتی. نو دیو د نبی علیه صلات وسلام او د ابوبکر صدیق صاحب په لټون کې دومره یو لوی انعام کېښودو چې موږ ته چا وویله او موږ ته چا وښود دومره لوی انعام به ورکوو. کسان روان دي غار ثور کې، نبی علیه صلات وسلام مبارک 3 ورځې او 3 شپې هلته تېرې کړي دي غار ثور کې. نو کله چې د غار ثور ته دا کسان ورورسېدل، ابوبکر صدیق رضی الله عنه نبی علیه السلام ته فرمایي یا رسول الله د خلکو خبرې مونږ اورو، دغه دې راورسېدل، قریبه ده چې مونږ دلته وګورو او مونږ دا وکړو، نو څه به کوي؟ نبی علیه الصلوة والسلام ته فرمایي ابوبکر صاحب غم مه کوه، الله تبارک وتعالی زموږ او تا سره دی، پیغام شه الله تبارک وتعالی به موږ او تا ساتي. دغه وخت نه مخکې چې کله نبی علیه الصلوة والسلام لا پیدا شوی نه و، په دې غار ثور باندې الله تبارک وتعالی یو جولاګۍ مقرر کړو. جولا نه دې جولا په دغه ځای باندې خپل هغه جال خور کړو. د نبی علیه الصلوة والسلام د پیدایش نه وړاندې دا وجه ده چې جولاګي د قتل کولو نه غوړې نبی علیه السلام منع کړې ده، ځکه چې د هغه د پیغمبر علیه الصلوة والسلام مبارک سره خپله وفا ښکاره کړې ده، مینه محبت یې ښکاره کړی دی، او یو بل پیغمبرو د هغه پیغمبر په پچ کولو کې هم دې جولاګي چې کوم دی خپل کردار ادا کړی دی. فکر وکړه بس الله تعالی چې څوک ازاري کوي جو معمولی غونه کې بانه ورته ګوري، او چې دوایي کوي جو معمولی غونه کې څه ورته ګوري. ابراهیم علیه السلام چې نمرودیان ورته گزار کړ، کربړ راغی اور پې پوکي، دا که د کربړ به څه پوکي دی به څه اور پوکي او اور به پسې بل کړي که نه، خو په هغه پوکي باندې ځان څه کړ بدبخته یې وګرځاو. موږ ته شریعت امر راکړ چې ګوره نو ولی په پویشتو کې په مرګ کې نیکي ده د کربړ او جولاګۍ چې کومه دی اوس ورته وګوره هغه به څه جالي که سیلۍ به معمولي راړه خوا دې خوا کو جال به یې وران کړی، او د پیغمبر سره هغه وفا یې وکړه، هغه محبت یې ښکاره کړ، دومره دوایي وګرځېده چې نبی علیه الصلوة والسلام یې د مرګ نه منع وکړه چې دا به وژنه یې ده. ګوره دغه وشوله، بیا الله تبارک وتعالی کونترې ته چې کوم دی امر وکړ، هغه راغله او دغلته یې خپله جاله جوړه کړه. بیا الله تعالی چې کوم دی ونې ته بوټو ته امر کوي، ونې بوټي په دغه ځای باندې راخیږي. تاسو که څوک تللی یې دغه غار ثور ته نو چې سړی داسې لږ کته وګوري دې کې څوک ناست ډایرکټ کوزه ښکاري. ابوبکر صدیق صاحب وویل نبي علیه السلام ته که دې خلکو لږ کته وکتل نو موږ ګوري او ویني، او دې چې بره روان یو نو کته نه ښکارېږي، بیا که لږ دې وکتل کته ښکاري، بیا موږ ګوري دغه دی. نبي علیه السلام ورته فرمایي چې پیغام وشه الله تعالی زموږ سره دی. ډېر کافران ورغله غار ثور مخې ته ډایرکټ دغه ځای ته رسېدلي دي، وګوري را وګوري بره خانو دلته اوس دا جولاګي دا جال څه ګوري، ها دلته دا کونتره څه ګوري، دا ونې بوټي څه کوي. نو که دلته نبی علیه السلام راغلی وی، ابوبکر صدیق صاحب راغلی وی، جولاګي جال خو وران شوی و که نه، کونترې جال خو ورانه شوی و که نه، وایي ځئ چې ځو دلته څوک نشته څوک نه راغلي، بس دغسې واپس شو. چې هغه خپل مشران ته ورغله وی څه وکړه، وی غار ثور پورې لاړو، وی غار ثور کې وکتلی دی، وی هلته څوک څه کوي، هلته خو جولاګي جاله وه، د کونترې جاله وه، دا چې څوک ورننوتی دا جاله به ورانېده نه، او دا جولاګي جال به ورانېده نه. داسې الله تبارک وتعالی محفوظ وساتل. ښه الله چې څوک ساتي که نه
او مدد سره کوي هغه بیا داسې مددي بیا بس یو قافله ورغله دغه ځای ته بیا ګرځي راګرځي ابوبکر صدیق صاحب سره بیا یې پیدا شوله چې چېرته او په ځان یاره نه وه دا یاد ساتئ ګوره که څوک دا ووایي چې هغه د ځان یاره وه نه په نبي علیه صلات وسلام مبارک باندې یېرېده چې دته څوک تکلیف ور ونه رسوي ځکه دی چې کله دی غار ته ورننوتو نبي علیه السلام ابوبکر صدیق صاحب ته اول ورننوتو د الله رسول زه اول ورځم زه پکې دننه څه ګورم څه ځناور پکې نه یا پکې مار نه یا بل څه لړم زهریلا څیز نه تا ته تکلیف در نه کي نو په دې خبره باندې ابوبکر صدیق صاحب سره چې کوم دی یاره وه دا ده چې بس که ماته څوک تکلیف را ورسوي دغه یاره ورسره نه وه ابوبکر صدیق صاحب چې بیا دا خلک راغونډ شول دغه ځای ته څو کسان ودرېدل هغه بیا نبي علیه السلام ته د الله رسول وایي دا خلک ضرر در نه کي نبي علیه السلام ته فرمایي ګوره دې موږ ته ضرر نشي راکوی دغه وجه دا کس په دغه قضیې باندې د غور ثور ته مخامخ په تشه او دسماتې باندې کېناسته او نبي علیه السلام دلته یې مخ کړه په تشه او دسماتې باندې نبي علیه السلام ابوبکر صدیق صاحب ته وایي که دې موږ لیدې دا موږ ته په دسماتې کې رامخ کړی دلته به دسماتې کړی نه به یې کړی نو موږ ته الله تبارک تعالی څه ساتلي پردې غیب کې ساتلي د دې سترګې په موږ باندې نظر کار نه کوي بس دیو ډیر وګرځېدل دغلته د نبی علیه الصلاۃ والسلام په تلاش باندې خو هیڅ قسمه خبر دیو ته چې کوم دی په لاس باندې رانغی 3 ورځې او 3 شپې نه بعد نبی علیه الصلاۃ والسلام د دغه ځای نه چې کوم دی بیا اراده کوي د مدینې منورې په طرف باندې ځکه دا غار ثور دا د مکې حدود دي مکې سره نږدې بیت الله سره نږدې دی دغلته د دې ځای نه لا دې وتې نه دي خو صرف دې غار ته ختلي دي دغلته یې دوی نه پناه اخیستې چې خبره لږه سړه شي لږه سړه شي بس یو لار به بیا طلب وکړو مدینې منورې ته بیا وځو په دې دوران کې حضرت اسماء بنت ابوبکر فرمایي وی زمونږ نیکه راغی د حضرت ابوبکر صدیق صاحب پلار ابو قحافه رضی الله عنه بیا وروسته د فتح مکې نه وروسته دم ایمان راوړه وی داسې په سترګو باندې شوی نظر یې کار نه کوو سترګو بیا موږ ته وایي چې تاسو دغه ماشومان یې جنکۍ پاتې شوي او نور خو په هجرت باندې تللي دي ابوبکر صدیق صاحب د خپل چې کوم دی مال ویې ورټول نو دا خو یې بد کار وکړو خی د څه ونه کړه 6,000 درهمه یا 15,000 درهم ابوبکر صدیق صاحب په دې سفر کې د ځان سره وړي وکړو او صلی دې ته وایي اسماء بنت ابوبکر ته فرمایي هغې هلته کې یو تیلی وکړه په تیلی کې ګټې واچولې او په ګټو باندې چې کوم دی له پاسه یو څادر واچو او دا خپل نیکه یې ونیو د لاسه ویې راشه دلته کې د تیلی باندې لاس کېنوي دا ټولې پیسې موږ ته پرېښي دي که نه په هغه ځای کې تیلی کېښوده کوم ځای چې ابوبکر صدیق صاحب پیسې کېښودلې وی دا ډېر شي روپۍ موږ ته پرېښي دي که نه وی زه بیا خو ښه کړي چې دومره خرچه یې ته پرېښې ده هغه یم د لاسه که چې خفګان ونه کړي ځار چېرته ورته ونه کړي که نه په دې طریقه باندې نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک د مدینې منورې په طرف باندې چې کوم دی هغه د هجرت هغه اراده وکړه نبي علیه الصلاۃ والسلام چې د دغه ځای نه د غار ثور نه وتلی اول چې نبي علیه السلام ورغلی د مدینې منورې حدودو ته نو هغه قبا ورته وایي مسجد نبوي سره نږدې مدینې منورې ته نږدې دغلته مقام دی قبا ورته وایي په دغه قبا کې نبي علیه الصلاۃ والسلام چې کوم دی تېره شوی دی نو د دې قبا والو چې کله د نبي علیه الصلاۃ والسلام نه خبر شوي چې دی مبارک ته مدینې منورې نه راوتی دی د مکې مکرمې نه او مدینې منورې ته راځي دیو به هره ورځ د سهار مانځه نه واخله د نور د ګرمېدو پورې د نبي علیه الصلاۃ والسلام په انتظار باندې و چې دغه دی راښکاره به شي دغه دی راښکاره به شي ځکه ټلیفونونه او دا قصې پیسې خو نه وي چې خبرداری شي خو چې کله به په نور سور شه نو دیو به چې کومه دی بیا نه شو کېناسته نو کورونو ته بیا لاړه د غرمې په ټایم بیا کورونو ته وردنده شو نو دغه د خدای قدرت ته ګوره چې په کومه ورځ نبي علیه السلام ورځي دی هم د خپل عادت مطابق کورونو ته دنده شوي دي ځکه چې ګرمي وه او سخته ګرمۍ او نور نو دنده خپلو کورونو ته تللي دي نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک قبا ته راورسېدو د ټولو نه اول چې د نبي علیه السلام مبارک د چا پې نظر لګېدلی هغه یو یهودي کس و هغه نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک ولیدو خو پیژانده د نبي علیه الصلاۃ والسلام مبارک اکثرو کسانو پیژندګلو نه شوه کولی وجه دا وه چې دیو خو دلته کې بیعتونه کړي دي د صحابه کرامو سره خو هلته کې د نبي علیه الصلاۃ والسلام سره ملاقات نه دی شوی یو صحابي فرمایي چې مونږ نبي علیه الصلاۃ والسلام او ابوبکر صدیق صاحب مونږ پکې نه پیژاندو چې نبي علیه السلام پیغمبر پکې کم یو دی ځکه د دیو عمر د دواړو یو بل ته نږدې و په عمر کې دی بل سره مساوي و چې کله دا ګرمي لږه راډېره شو سوری نه و نو ابوبکر صدیق صاحب چې کم دی هغه خپل څادر راواغېستو په نبي علیه الصلاۃ والسلام باندې سوری یې کړ بیا موږ ته پته ولګېده چې هغه پیغمبر پکې همدغه دی دې نه پته لګي چې مشران او کشران دا د یو بل ادب احترام به کوي کشران به زموږ د مشرانو ادب کوي او دغه رنګې مشران به د کشرانو سره بیا د شفقت او د مرحمت هغه معامله کوي که دا ونه کړی شوله نو بیا د دین هغه ډانچه په دې سره چې کم دی نړېږي
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغلته په قبا کې چې څنګه آرام فرماشو एकदम د مسجد قباء هغه دغه چې کوم د بنیادونه کې خولل په اسلام کې د ټولو نه اول زمون په شریعت کې چې جمعه جوړ کړی شوی دی هغه مسجد قباء دی چې نبی علیہ السلام کله دغل تر ورسېده د قباء مقام ته په دغه ځای کې د جمعه هغه بنیادونه کې خولل نو دا نبی علیہ السلام چې دلته راغلی دا 12 ربیع الاول او د ګل ورځ وه نبی علیہ السلام دغه د ګل ورځ بیا ورپسې د سه شنبه ورځ بیا د چهارشنبه ورځ بیا د زیارت ورځ دا نبی علیہ السلام دلته قباء کې تیر کړی دا څلور ورځې بیا د دې ځای نبی علیہ السلام وته ډایرکټ مدینه منورې ته ځي په لارې کې بطن الوادي او مقام دی په هغې باندې په نبی علیہ السلام مبارک کې چې کومه دی د جمعې مونځ راغلی د جمعې ورځ ځکه د جمعې په ورځ باندې بیا دغه لارې قطع کړې ده د جمعې دا مونځ او دغه عبادتونه په خپل طریقې کار سره دا په بطن الوادي کې شوي دي بیا چې نبی علیہ السلام کله مدینه منورې ته ووتو او د مسلم شریف روایت دی راوي فرمای چې ماشومان دا ورته نبی علیہ السلام ته په لارو کې راووتل کم چې زنانه دي هغه په چتونو باندې راښکاره شولې غلامان او سړي په لارو کوڅو باندې راووتل او ټولو د نبی علیہ السلام مبارک هغه استقبال کاو او ټولو چې کومه دغه نارې به والې چې یا محمد یا رسول الله یا محمد یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام د وړاندې دا ناره لګولې ده که چېرته یا محمد یا رسول الله ویل شرک وی نعوذ بالله لکه بعضې به تاسو واورېده خلک ورته وایي نو نبی علیہ السلام د وړاندې والی کېږي مبارک خو دې دپاره دنیا ته راغلی چې شرک ختم کړي دې ته به یې ویلې وی چې دا نارې مه وایه او دا حدیث د صحیح مسلم دی د دویم جلد کې نقل کړی که څوک وایي چې دا حدیث په ضعیف وي نو حدیث د امام مسلم رحمت الله علیه دی چې په خپل صحیح مسلم کې نقل کړی دی نبی علیہ السلام مبارک ته هر یو کس په قابله چې ورتېرېږي په کور ورتېرېږي هر یو ورته وایي زمونږ کجي تشریف فرما شئ زمونږ کجي تشریف فرما شئ نبی علیہ السلام مبارک ته فرمایي نه زما دا اوښه الله تبارک تعالی ماموره کړې ده دې اوښې ته لار وکړئ دا چې کوم ځای ته لاړه او کوم ځای باندې ودرېدله بس هغلته به چې کومه دی زما مېلمستیایي اوښې ته زما لار پرېږدئ او چې کوم کور باندې ورځي نبی علیہ السلام مبارک هر یو ورته وایي زموږ سره مېلمستیا وکړه انصارو ډېر مینه محبت ښکاره کړی دی د نبی علیہ السلام سره او د صحابو سره چې کومې قربانیانې یې ورکړي دي او بیا چې کوم نمونه هغه محبت یې ښکاره کړی د انصارو نو دغه بل څوک نشي کولی دغه بالکل په تاریخ کې نه موندی کېږي ډېرې قربانیانې یې ورکړي لکه دومره پورې روایتو کې راځي هغه بیا وروستو را روانې انشاءالله تاسو ته بیانوم بیا چې د چا به دوه بیبیانې وي دا یوه به یې طلاقه کړله او دا به یې مهاجر ورور ته چې کوم دی په نکاح باندې ورکړله داسې څوک کولی شي ډېره مشکل کار دی که نه هسې صحابه کرامو ته الله تبارک تعالی دومره مقام ورکوي او د دې هغه لوړ بلند مقام د یو بل سره مینه محبت هغه اخلاص د الله او د رسول اطاعت په کومه مرتبه باندې نبی علیہ السلام هغه اوښه ډایرکټ روانه وه د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه چې دا د نبی علیہ السلام د ماماګانو د قبیلې د طرف نه و ماماګانو په قبیله کې راته د هغه په کور باندې چې کوم دی اوښه ودرېدله دغلته نبی علیہ السلام مبارک د هغوی سره پاتې شو دومره پورې چې نبی علیہ السلام د دغه ایوب انصاري الله عنه د کور نه مخې ته یو ځای و چې په هغې کې به دیو هغه کجورې وچولې په دغه کجورو وچولو به د ځای به نبی علیہ السلام ودرېد وي دا ځای د چا دی نو چا ورته وفرمیل چې دا دوه یتیمانان ماشومان دي چې سهل او سهیل رضی الله تعالی عنهما یادېږي دا د دغه دوه ماشومانو دی نبی علیہ السلام دغه ماشومانو نه چې کوم دی راوغوښتل او دا ځای هغوی نه مطالبه وکړه چې په دې زه جومات جوړوم ستاسو څنګه خوښه ده هغوی فی سبیل الله یې موږ درکوو 1 روپۍ هم په دې ځای باندې نه لګوو یتیمانان واړه ماشومانو نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې داسې نه دا ستاسو خپل اخلاص او خپل محبت و هغه ځای ته چې کوم دی په یو څو پیسو باندې واغوستو د وخت مطابق چې هر څه قیمت یې راته او دغه ځای نبی علیہ السلام د مسجد نبوي دپاره چې کوم دی هغه واغوستو په دې باندې بیا مسجد نبوي جوړ شو هغې پورې نبی علیہ السلام د دغه صحابي په کور کې و تر څو چې مسجد نبوي جوړ شو بیا د نبی علیہ السلام دپاره یو کور مسکن جوړ شو ځکه خپل کور خو نبی علیہ السلام مبارک په مکه مکرمه کې پاتې کړه که نه د هغې بندوبست شو دغه امره پورې نبی علیہ السلام د دغه صحابي مبارک په کور کې و صحابي فرمایي وایي زما په دې لاندې چت کې چې کومه دی نبی علیہ السلام دیره شو له پاسه چت په دې کور کې زه په خپله باندې دیره شو یو ورځ مې زړه کې راله چې دا د الله پیغمبر دی لاندې چت کې اوسېږي او زه به باندې چت کې اوسېږم دا راته ښه خبره نه ښکارېږي ډایرکټ په نبی علیہ السلام چې راکوشم چې د الله رسوله تاسو باندې چت کې اوسېږئ زه به لاندې چت کې شم نبی علیہ السلام راته وفرمیل چې په دې باندې چت ختو کې
تاسو ته به تکلیف شي ځکه چې زه درځم په تاسو باندې خو بیا به تاسو ته تکلیف وي که نه نو لهذا ما ته د لاندې ځای ښه دی تاسو باندې اوسېږئ دی مبارک ورته سهار او ماښام هغه خپل طعام نبي علیه السلام ته رالیږه خو دومره محبت یو چې نبي علیه السلام ته به یې کوم هغه طعام راولېږه او سلک به د نبي علیه السلام نه باقي پاتې شي نو دغه حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما به هغه طعام د خپلې بیبي سره واخیستو هغه کوم چې به د نبي علیه السلام نه پاتې شوی او هغه ځای به مې ته خوړ کوم ځای چې به نبي علیه السلام خوړلی و او په دې به مې برکت حاصله و چې دا نبي علیه السلام خوړلی دی راشه زه یم چې کومه دی خورم نن که د برکت په یو څه شي باندې حاصل که او لکه شرک ته وکړو غټ کفر دی نو که دا شرک او کفر شي د صحابه کرامو دی عقیدې ته ګوره که نه بل روایت دی د بخاري شریف روایت دی صحابي فرمایي نبي علیه السلام مبارک لاړې چېرته نه دي توکلي یا یې خراش کې نه دی توکلی مګر صحابي به ورته لاس نیولی او دا به په لاس کې لګېده بیا به تاسو چې په لاس کې نیولی چې ته بار به ګزاره ډېران ته نه دا به یې رااخېسته او بیا به په ځان پسې ماږه او برکت به یې پرې حاصله و چې هغه نور صحابو به ولیدل چې دا لاړې د ده په لاس کې ولګېدلې هغوی به پرې رامنډه کړله خپل لاس به پسې مګل دا لاړې به د ده نه ځان ته حاصلولې نو چې چا ته به هغه لاړې ونه رسېدې هسې هغه لوندوالی به ځان ته چې کوم دی حاصله و برکت به یې پرې حاصله و د برکت هغه عقیده به یې ورته ساتله نظریه به یې ورته ساتله اوس که دغه عقیده دې ورته وساتله وایي دا د غټ کفر او شرک کړی دی دا د صحابه کرامو نه راپاتې یوه ورځ د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه نبي علیه السلام ته طعام ولېږو په هغې کې پیاز او اوږه وه نبي علیه السلام هغه طعام ونه خوړو دلته یې واپس کړه ابو ایوب انصاري خفه شو چې نبي علیه السلام مبارک طعام ونه خوړو کولې څه وجه کېدی شي ډایرکټ راغی نبي علیه السلام نه تپوس کوي چې تاسو ته موږ څه طعام رالیږلی او تاسو ونه خوړو نبي علیه السلام ورته جواب کوي زه د الله تبارک تعالی سره مناجات کوم ما ته جبرئیل علیه السلام راځي او دا شی چې کوم دی دا بدبو یې د دې نه بینځي لهذا دا چې کوم دی زه خوړی نه شم دغه فرشتې جبرئیل علیه السلام ته د دې نه بیا تکلیف وي هغو ته چې کوم دی بیا تکلیف ورکوي په دغه وخت باندې نبي علیه السلام په دغه طریقه کې نبي علیه السلام هجرت وکړو مدینې منورې ته دغه هغه مختصر شانته خاکه وه د دې نه وروستو بیا دغه یهود راځي نبي علیه السلام سره میلاویږي دغه رنګې بیا مواخات مدینه میثاق مدینه قایمیږي بیا دغلته چې کوم دی د اسلام قانونونه نافظېږي هغه تاسو چې اورئ چې دا ریاست مدینه دی او دا دی که نه دا د خلکو نه اورئ دغه ریاست مدینه بیا دغلته قایمیږي څه یو چند مختصر احوال به بیا ذکر کړو چې څنګه ریاست مدینه دغلته جوړ شي په څه طریقه باندې روان شو څومره قربانیانو پکې چا چې کومه دی هغه سره انجام کړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین